بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه رب زين ما رب اشرح لي صدري ويسر. نو دا عرض تعریف من کړو چې مالا يقوم بذاته چا قائم بذات نوي او دا مندلګي په اجسامو په جواهرو کې او د دې منګه سلور قسمونه پرون ویلو چې الوان دي اقوان دي طعوم او روائح دي. بیا په الوانو کې خبره شو چې اصل رنگونه کم دي او د اقوان څلور قسمونه اجتماع افتراق حرکت او سکون دا ویلو مونږ بیا دا ویلو چې دا اجتماع افتراق حرکت او سکون دا الله تعالی لپاره نشي ثابت دي او طعوم کې مونږ دا خبره کړو. اوس نن سبق کې دا خبره وای چې لکه کله دا خبره زموږ په ذهن کې راغله چې دا علم د دوو سيزونو نه جوړ دی، د اعیاننا او د اعراضنا، د اعیاننا او د اعراضنا. او اعیان بیا په دوه قسمو، یو چې کله د اجزاو نه مرکب وي جو جسم او چې د اجزاو نه مرکب نه وي جو جوهر فرد. نو دا درې قسمونه شول، عین او د عین بیا دوه قسمونه جسم جوهر او عرض. نو اوس موږ وایو چې دا ټول چې دا حدیث دي، دا ټول اعیان او اعراض ټول څه حدیث دي. نو نن سبق کې صرف موږ دا خبره کو چې دا اعراض حدیث دي، اعراض حدیث ولې دي د دې موږ وجه بیانو. اعراض حدیث دي وای باز د دې نه موږ ته په مشاهده سره پته لګي، په مشاهده سره. مشاهده معنا یعنی موږ اینو دا چې لکه په دې سیس باندې دا عرض راغلی، وګوره د مالا لاس ته کنه نو دا څه چل کوي، حرکت کوي. و زمالا لاس ما وترو دا حرکت نه کوي، نو حرکت چې دا کوي جو سکون نه کوي. نو چې کم سیز حرکت کوي او سکون باندې راشي، یا سکون یو سیز باندې سکون لګا دا مالا لاس ساکن دی او دا حرکت کوي، نو موږ وایو دا حدیث ته ځکه په دې باندې عدم راغی. څه پی راغی؟ عدم پی راغی. دا خبر دا په ذهن کې یاد وساتئ چې حادث ویل کېږي مسبوق بالعدم تا، مسبوق بالعدم تا. مطلب دا چې حادث دې ته چې پای باندې عدم راځي، عدم نشوالی ته وایي، نشوالی ته. او قدیم دې ته چې باغی باندې په اس یو حالت کې نه په مخکنی زمانه کې نه په موجوده زمانه کې نه په آینده زمانه کې باغی باندې عدم راځي، عدم نشوالی ته وایي. نو ګوره اوس لکه حرکت نشته ره جو سکون دی، چې سکونی حرکت نه، چې حرکت وي سکون نه وي. دغه شانتي تیاره ده، نو تیاره ده رڼا نشته، چې رڼا جو تیاره بنه، تورواله سپینواله ده، چې تورواله سپینواله بنه، سپینواله جو تورواله بنه. هغه په دې باندې پوه شوي. نو دا موږ ته په مشاهده سره بدلږي، یعنی په دې سترګو سره موږ دا اینو، په سترګو سره موږ دا اینو. نو بعض اعراض دا حادث دي او دلیل حادث کېدو موږ ته دلیل حدوث پته موږ ته بس سره لګي په مشاهده سره، یعنی په سترګو سره موږ ته دې پته لګي. او بعض د سری چې د هغې پته موږ ته په دلیل سره لګي، په څه سره لګي؟ په دلیل سره. لکه عدم طاری کېدل دی په یو څیز باندې، لکه یو څیز باندې عدم طاری کېدل دی، عدم راتلل دی، عدم په یو څیز باندې عدم راتلل دی. بیا دا یو خبره ده که نه چې قدم منافی دی د عدم، قدم منافی دی د عدم. مطلب دا که نه چې کم یو څیز قدیم وي نو پای باندې عدم نشي راتلی، او په کم یو څیز باندې چې عدم راځي هغه قدیم نشي کېدی. خبره به یاد شي، کم یو څیز چې قدیم دی نو په دې باندې عدم نشي راتلی، ځکه چې قدیم قوی دی ته چې هغه مسبوق بالعدم نه وي، او کم څیز باندې چې عدم راځي نو هغه قدیم نشي کېدی. په کم څیز باندې چې عدم راځي هغه قدیم نشي کېدی. په دې خبره باندې پوه شئ، په کم څیز باندې قدیم عدم راځي هغه قدیم نشي کېدی. اوس د فلاسفو په نسبت باندې دا قدیم چې دی که نه دا واجب لذاته او واجب لغیره دواړه دي. واجب لذاته الله تعالی ته مراد ده چې الله تعالی د خپل ذات په اعتبار سره واجب ده. واجب ممکن ممتنع مخکې ویل شوی دی. واجب څه ته وایي؟ چې باغې همیشه لپاره
هغه وجود موجود وي او عدم به نشي راتله یعنی دا همیشه رده او همیشه به ممکن دي ته وای چې عدم به هم راتلی شي او وجود به هم راتلی شي او ممتنع دي ته وای چې هغه وجود سوي محال وي وجودي محال وي لکه ته ابي حیات شو یا عنقا مرغیش ولا نو دا الله تعالی ذات واجب لذاته دی او دا الله تعالی صفات واجب لغیره دی واجب لغیره دا واجب لغیره مطلب دا دی چې داغي قیام راغلی وي په واجب لذاته پورې چې قیام راغلی په څه پورې په واجب لذاته پورې او صدور یې کېږي د واجب لذاته نه په طریقې د وجوب سره چې صدور یې کېږي د واجب لذاته نه په طریقې د وجوب سره په طریقې د وجوب سره الګه پوه شو به باندې یو تفصیل ته کوم ګوره منغوي یو واجب لذاته دی یو واجب لغیره دی واجب لذاته نه د الله تعالی ذات مراد ده او واجب لغیره نه د الله تعالی سم مراد دي صفات او واجب لغیره د دې مطلب دا دی چې دا غي قیام په داسې ذات پور راغلی چې هغه ذات دا واجب لذاته وي او د واجب لذاته نه د دې صدور کیږي په طریقې د وجوب سره په طریقې د اختیار سره نه اختیار دا مطلب دی لکه زوګه شوی ما جو په خپل اختیار سره روټي را واخلم او اخرم دا په خپل اختیار سره ما یو کار وکړ پوه شو به باندې نو د الله تعالی نه چې د الله تعالی د صفات واجب شوي دي او د الله تعالی د صفات د الله تعالی نه صادريږي دا واجب لغیره دي او دا د الله تعالی نه د دې دا صدور راغله په طریقې د وجوب سره په طریقې د اختیار سره نه ده ګوره که په طریقې د اختیار سره کنه نو بیا بس خرابي راځي خرابي به دا راځي چې موږ کله الله تعالی د ځان د پاره دا صفات ثابتول او دا صفات د ځان د پاره غوړه کول نو د دې به خالی نه د دوه حالونه یا په دغه ټیم کې د الله پاک د صفات حاصل وي او یا ورته حاصل نه وي کچرته الله پاک ته دا صفات حاصل او بیا هم الله پاک اختیارول نو دا هو تحصیل د حاصل دی او تحصیل د حاصل چې دا باطل دی لکه په پښتو کې درته مثال درکوم چې لکه زویما چې زه وګی شوی ما نو چې زه وګی شوی ما نو په کم ټایم کې چې زه روټۍ د ذات لپاره غوړه کوم چې زه روټۍ خورم لکه په دغه ټایم کې زه موړ یم او بیا هم روټۍ خورم نو دا خو لکه تحصیل د حاصل دی او تحصیل د حاصل نه راوړي پوه شو به باندې او کته چې په کم ټایم کې چې الله پاک د ځان د لپاره د صفات اختیارول او په دغه ټایم کې د الله تعالی د لپاره صفات ثابت نه وو او ورستوي د ځان د لپاره څه کړی دي ثابت کړی دي نو دلته کې صفات بیا به حادث شي صفات بس شي حادث بشي ځکه حادث دي ته چې باغې باندې سره راغلی عدم راغلی او ستا د دې خبرې مطلب دا شو چې صفات د الله تعالی د مخ کې نه وو خو وس الله پاک د ځان د لپاره څه کړی دي غوړه کړی نه دی وجنه منغه وایو چې واجب لغیره د الله تعالی د صفات دي کنه دا واجب لغیره دي یعنی د الله تعالی په ذات پورې متعلق دي واجب لذاته پورې متعلق دي او صدور د هغه د واجب لذاته نه کیږي په طریقې د وجوب سره نه په طریقې د اختیار سره الګه په دې خبره باندې پوه شوي په دې خبره باندې پوه شوي نو موږ وایو چې وجوب لغیره څه ته وایي چې د هغې صدور د څه نه شوی دا واجب لذاته نه او دا واجب لغیره دا هم قدیم وي یعنی مستمر الوجود وي سوي مستمر الوجود وي او د دې عدم چې دی کنه یعنی کم چې دا واجب لغیره دي یعنی صفات د الله پاک دي نو دا صفات د الله پاک نه جدا کېدی نشي یعنی په دې باندې عدم ناراضي عدم په دې باندې ناراضي ځکه که په دې باندې عدم راغی نو دا ټکه زده کوي ځکه په دې باندې عدم راغی نو تخلف د معلول براشي د علتنا تخلف د معلول براشي او تخلف د معلول د علت نه کیږي لکه اور دی اور خو پیژنې کنه وز د اور دا ګرمواله د اور د دې لپاره دا ګرمواله دا د دې صفت ده او د اور لپاره دا ګرمواله دا په طریقې د وجوب سره ثابت ده که په طریقې د اختیار سره ثابت ده لکه اور د ویلې شي چې زه اور کوم او ګرمواله به نه پیدا کوم دسی
نو د یور د پاره دا ګرمواله چې ثابت دی دا په طریقې د اختیار سره نه دی بلکې بس سره دی په طریقې دا وجوب سره دی په طریقې د سره دی نو دا ور علت تامه دی او دا ګرمواله د دې معلول دی ګرمواله د دې سره معلول دی ګرمواله معلول دی دغه رنګ د الله تعالی صفات دا معلول دي د الله تعالی صفات معلول دي او د الله تعالی ذات دا علت تام دي د الله تعالی ذات علت تام دي نو لکه څنګه چې دا اور بغیر د ګرموالي نه موندل کېږي د قشانتي د الله تعالی ذات بغیر د صفاتونه نه موندل کېږي او کته دا چیرې د الله تعالی صفات الله تعالی نه جدا کېدې شي عدم براتلی شي نو بیا با تخلف د معلول راشي د خپل علت نه او تخلف د معلول نه کېږي د علت نه لکه پوه شو بلی باندې ها بلی باندې پوه شوئ نو ګوره موږ وایو اعیان او اعراض دا ټول چې نه دا حادث دي اعراض ولی حادث دي نو وای د بعضی سيزونو اعراض د حادث کېدو پته مونږ ته د سترګو د مشاهده په ذریعہ سره لګي لکه حرکت وی چې سکون بنئ سکون وی چې حرکت بنئ سپینواله تورواله بنئ تورواله سپینواله بنئ رڼا وی چې دغه بنوي تیاره بنئ دغه شانتي یخواله جو ګرمواله بنئ ګرمواله جو یخواله بنئ نو په کم څه چې نه نو دغه ته حادث ویل کېږي ځکه چې عدم چې نه دا په حادث سیز باندې راځي او بیا موږ وی چې د بعضو پته موږ ته لګي په دغه سره په عدم سره چې بری باندې عدم راځي او موږ دا وی چې قدم او عدم دا د یو بل سره منافي دي چې کم سیز قدیم وي پای باندې عدم نشرات له او کم سیز چې په کم سیز باندې عدم راځي هغه قدیم نشي کېدی نو وی دا الله تعالی ذات دا واجب لذاته دی او دا الله تعالی صفات واجب لغیره دی واجب لغیره مطلب دا دی چې دا غي قیام راغلی په واجب لذاته پوره او صدور شوی د واجب لذاته نه په طریقې د وجوب سره نه په طریقې د اختیار سره ځکه که په اختیار سره یې بیا دوه خرابیان راځي چې موږ وایو دا صفات الله پاک د ځان لپاره اختیارول د ځان لپاره غوړه کول نو د مخکې نه د صفات د الله تعالی لپاره ثابت او که ثابت نه نو ته یو بیروي چې ثابت نو چې ثابت او بیا هم الله پاک د ځان لپاره اختیارول نو دا خو تحصیل د حاصل او تحصیل د حاصل ناروا ده او کته چې دا د الله تعالی لپاره نو ثابتو نو بیا با دا معلومه شو چې دا صفات د الله تعالی حادث دي او حادث زکه دي چې ته چې د مخکې نه موجود خو وس الله پاک د ځان لپاره غوړه کړل پوه شو نو دا خبره ضروری ده چې صفات د الله تعالی دا واجب لغیره دي او واجب لغیره دا قدیم وي یعنی مستمر الوجود وي او عدم د دې محال عدم د دې سره محال کته د دې عدم اومنه کته چې دا صفات د الله تعالی د ذات نه جدا کېدې شي صفات د الله یعنی په دې صفات د الله باندې داسې وخت راتلی شي چې دا د الله تعالی د ذات نه معدوم وي نو موږ وایو په دې کې بیا تخلف د معلول راشي د علت نه او تخلف د معلول د خپل علت نه ناروا دی لکه څنګه چې ګرمواله دا معلول دی اور د دې لپاره علت دی نو دا ګرمواله دا اور بغیر د ګرموالي نه کېږي نو دقه شانتي کته د الله پاک د لپاره د صفات دا ثابت نه کې نو تخلف د معلول براشي د علت نه ناروا دی لکه په دې خبره باندې پوه شوي به ها او متکلمین وایي کنه چې ذات د باری تعالی هم قدیم دی او صفات هم قدیم دي خو صفات دا په اختیار سره یعنی قیام په طریقې د وجوب سره او استعمال په طریقې د اختیار سره متکلمین دا وایي ادمه کې موږ زیاده فلسفو خبره وګورئ ورته واذا تقرر وکله چې دا خبره مضبوطه شوله ان ثابت شوله ان العالم اعيان واعراض چې عالم د دوه ستون د مجموعین هم دي د اعیان او د اعراض نو عالم حادث ته زګه چې د عالم جوړل د اعیان او د اعراضونه او اعیان او اعراض دوه سری حادث دي والاعيان او د اعیان بیا دوه قسمونه دي اجسام و جواهر یو اجسام دی او بل سری یعنی کاغه د اجزاونه مرکب او جسم دی او کله اجزاونه مرکب نه سره جوهر دی
فنقول نمن وایو الكل حادث یعنی دا اعیان اجسام او جواهر او اعراض دا ټول څه حادث دي. اما الاعراض و د دې نه دا خبره کوي چې اعراض دا ولي حادث دي. نو فبعضها بالمشاهده بعض د دینه موږ ته داغه د حدوث پته لګي په مشاهده سره یعنی موږ ورته ګورو انوي موږ کله حرکت بعد السکون لکه د سکون نورستو حرکت نو چې سکون نورستو حرکت راغی نو پر سکون چې سکون موجود جو حرکت نو چې حرکت موجود سره نو چې په کوم څه باندې د عدم راځي نو هغه سوي حادث وي. وزو بعد ظلمت او رڼا ورستو د تیرینا وسواد بعد البياض او تیار ورستو د سپینوا تورواله ورستو سپینوالینا وبعضها بالدلیل او بعض د دې پته لګي چې د اعراض حادث دي د دې کې د بعض پته لګي په دلیل سره او هغه دلیل سره طریان العدم چې عدم تاریخي دلی په اوسس باندې عدم راتللی نو په اوسس باندې عدم راتلل چې موږ وایو دا سزا په دې باندې عدم راځي نو په کوم څه باندې چې عدم راځي هغه قدیم نوي ولی فإن القدم ينافي العدم ځکه چې دا قدم دا منافي ده د عدم قدم دا منافي ده د عدم مطلب کم څه چې قدیم وي نو پای باندې عدم نشراتله او کم څه باندې چې عدم راځي هغه قدیم نشي کېږي لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر ځکه قدیم کا واجب لذاته نو بیا خو ظاهر ده واجب لذاته ما تاسو چې څوک دې مراد ده د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات سری واجب لغیره دي سری واجب لغیره مطلب سره چې دا غي قیام راغلی په واجب لذاته پوره او صدور کې د واجب لذاته نه په طریقې دا وجوب سره نه په طریقې دا اختیار سره والا کدس نشي لازم استناد الیه لازم بشي نسبت کول د هغه ته په طریق الاجابه طریقې د اجابه سره اذ الصادر من الشيء بالقصد والاختيار ځکه کم یو صادریدل د یو سیزو صادر کیدونکې د یو شي نه په قصد او په اختیار سره یکون حادثا بالضروره دا به حادث وي بالضروره ضروري تور باندې ما تاسو وی کنه چې صفات د الله تعالی د الله تعالی نه ثابت کو په اختیار سره نه دي ځکه په اختیار سره نو موږ ته وایو چې نه مخکې نه ورته د صفات ثابت او که ثابت نو ته نه مخکې نه ولا ثابت او اوس ولا بیا ثابتای الله پاک د ځان لپاره ثابتای نو تحصیل له حاصل له او ته مخکې نه ولا ثابت نو اوس ولا ثابتو ما نو پدې کې وا دا به ومنل چې یاره اوس ولا ثابتې نو مطلب دا چې مخکې ثابت نه لري کنه چې مخکې ثابت نه نو هغه حادث شو کنه ځکه چې عدم پې راغی لکه پوهېږې په دې باندې نو چې صادرېدل اذ صادر ځکه چې صادر کېدونکی من الشی د یو څیز نه بالقصد والاختیار په قصد او په اختیار سره یکون حادثا بالضروره دا به حادث ضروري طور باندې لکه پوه شوئ بدیهي طور باندې والمستند الى الموجب القديم قديم او هغه څه چې نسبت شوی موجب قدیم دا قدیم وي نو صفات د الله تعالی جلا موجب دي او د دې نسبت شوی دی قدیم ذات ته نو چې د الله تعالی ذات قدیم دی نو د الله تعالی صفات هم سوي ولی ضرورت امتناع تخلف المعلول عن العلت ځکه دا خبره ضروری ده چې تخلف د معلول د خپل علت نه ممتنع دی تخلف د معلول د خپل علت نه ممتنع دی لکه ما تاسو وی اور چې نه د علت ته او ګرمواله د معلول دی نو تخلف د معلول د خپل علت نه کېږي ګرمواله د ګرموالي لري کېدل د اور نه کېږي دغه شانتي صفات د الله تعالی دا د الله تعالی لپاره معلول دي او ذات د الله تعالی دا علت تامه ده نو کا ته چې دا صفات د الله تعالی نه جدا کېدې شي او صفات د الله تعالی نه عدم براتلی شي نو تخلف د معلول برا شي د علت نه او حال ده چې تخلف د معلول د علت نه ممتنع ده لکه په دې خبره باندې پوه شوئ ها بس دغه خبره ونه دا اعیان بیا سبب نو ګوره نن سبق کې موږ دا وی چې عالم جوړ د اعیان او د اعراضونه او د اعیان بیا څو قسمونه دي دوا کم دي اجسام او جواهر نو دا اجسام جواهر
یعنی اعیان او اعراض دا ټول چې نه دا حادث دي. اوس دلیل حدوث دلیل وای چې اعراض خو ځکه حادث دي چې د بعض اعراض او د حدوث موږ ته پته لګي په مشاهده سره. لکه یو څیز موجود جو بل نه، لکه حرکت وي جو سکون نه وي، سکون وي جو حرکت نه وي، تیاره وي جو رڼا نه وي، رڼا وي جو تیاره نه وي. او د بعض څیزونو موږ ته پته لګي په دلیل سره. او دلیل چې نه هغه دی په یو څیز باندې عدم طاری کېدل، ځکه چې په کم یو څیز باندې عدم راځي نو هغه قدیم نشي کېدی، او کم چې قدیم وي نو باندې عدم نشي راتلی. پوه شوئ؟ بیا موږ دا وایي چې فلاسفه